أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی واجب الاحترام حضرات، نن 28 جولائی 2023 او د جمعې مبارک ورځ ده. نو نن د حضرت مولانا قاری اکرام الحق صاحب په باره کې په سوشل میډیا باندې قسمه قسم افواګانې او دغه شان پروپاګاندا کیږي او د قاری صاحب محترم یو تصویر چې هغې چرته یو شیعهګانو یو مشر سره هغه تصویر استی دی یا بل چا استی وي. بهرحال هغه تصویر په سوشل میډیا باندې گردش کوي او څه خلک دي چې د قاری صاحب خلاف لګیا دي او پروپاګاندا شروع کړې ده. د ټولو نه اول خدا خبره کول غواړم چې دا کم خلک چې د قاری صاحب محترم خلاف پوسټونه کوي یا دغه شان دي نیگیټیو سوچ خلکو ته ورکول غواړي، هم دغه خلک دي چې دوی به یو وخت کې د مرد مجاهد مرد حق اکرام الحق نارې به لګولا، صرف چاپلوسی به یې کولا، صرف دغه قاری صاحب محترم مخې ته به یې چاپلوسی دپاره دغه نارې لګولا او خپل د شهرت دپاره قاری صاحب محترم سره په یو صف کې ولاړو او د قاری صاحب محترم دفاع به یې کوله. خو چې کله نن قاری صاحب محترم یو تصویر هغې ولیدله نو بیا هغه خلکو په قاری صاحب محترم باندې ردونه شروع کړله. دلته به زه تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو یاد ولرئ چې کله هم دغه تحریک چې شروع کېدله نو سید عطاالله شاه بخاري رحمه الله چې کله د ختم نبوت دغه تحریک شروع کړله د قادیانی دغه لوی فتنه دفع کولو دپاره شاه صاحب محترم بخاري رحمه الله هغې په دغه صف کې ځان سره وهابیان هم ملګري کړله، هم په دغه صف کې ورسره بریلوي حضرات هم وو، هم دغه صف کې ورسره مودودي حضرات هم وو، هم دارنګې په هغه زمانه کې هم شیعهګان د ختم نبوت دفاع دپاره سید عطاالله شاه بخاري صاحب سره په یو صف کې ولاړو. نو اصل کې د ختم نبوت دفاع دپاره شیعهګان په خپل ځان سره په صف کې ودرول او دغه شیعهګان خپل د ځان دپاره د باطل دفع کولو دپاره هتیار او ډال جوړول او دغه باطل خلاف دغه شیعهګان استعمالول دا څه بده خبره نه ده او نه په شریعت کې څه ناجایزه خبر راغلی ده، بلکې یو وړوکې فتنه باندې یو لویه فتنه دفع کول دا بالکل صحیح دی. او بهرحال قاری صاحب محترم چې څومره خدمات کړي دي هغه چا نه پټ نه دی، بلکې پوره پاکستان کې تر اوسه پورې د ختم نبوت دومره محنت او کوشش او دومره خدمت په خپل علاقه کې چا نه ده کړی چې څومره قاری صاحب محترم د مردان په سرزمین باندې کړی ده. او بیا تاسو وګورئ بین الاقوامي سطح باندې قاری صاحب محترم هم ټارګټ دی او کم باغ مسجد د مردان چې تاسو ګوګل کې سرچ کړئ دا ریډار راواخلئ دغه سرچ تاسو وکړئ د قاری صاحب د مسجد نه دغه شان سره دایره راتاو کړې شوې ده. مطلب د عالمي سطح باندې قاری صاحب محترم دغه مسجد دا ټارګټ کړی شوی دی چې دلته نه د ختم نبوت پرچار کیږي، دلته نه د ختم نبوت دفاع کیږي او دلته د ختم نبوت فدایان تیاریږي او دلته د ختم نبوت باندې ځان قربانیدونکي تیاریږي. صرف او صرف دغه یو مسجد داسې ده چې دا د کافرانو او دغه شان د قادیانیانو په نظر کې دی. نو بهرحال د یو تصویر په وجه باندې د چا په خدمت باندې سترګې پټول د یو چا یو څوک چې خپل ټول عمر د ختم نبوت نه قربان کی چې هغه یو تصویر په وجه باندې تاسو هغې پسې رد بدوئ او دا خو ستاسو کم علمي ده، دا ستاسو کم ظرفي ده، دا ستاسو بېوقوفتوف دی او دا ستاسو ناداني او ناپوهي ده. نو تاسو به کله پوهیږئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بغیر د تحقیق نه دغه پیغامات بل چاته مه شیر کول، ده بغیر د تحقیقاتو نه شیر کول د منافقینو علامت دی. نو دغه بعضې کسانو په سر باندې پګړي تړلې وي نو دا حدیثونو باندې به ابو جهل را پاسي هغه به په دې باندې عمل کوي، کنه فرعون به راځي او په دې حدیث باندې به عمل کوي چې به دستار دې په سر باندې تړلې وي او خلکو ته په منبرونو باندې خیږي او تقریرونه او بیانات دې شروع کړي وي او په خپله د مشرانو توهین کوي، بې تحقیقه لګیا وي. همدارنګې ما تاسو ته آیت وي چې رب کائنات فرمایي چې کله یو فاسق فاجر یو دروغجن تاسو ته یو پیغام راوړي نو په دې باندې ډایرکټ عمل مه کوئ، بلکې تحقیق وکړئ، داسې نه چې ستاسو له وجې نه چاته نقصان ورسي او د ټولو نه لوی نقصان او د ټولو نه لوی ګناه او یو نقصان هغه دا دی چې بل مسلمان ته
تکلیف ورکول د چا زړه ازارول د چا عزت نفس مجروح کول دا ډېر لوی ګناه ده محترمو. تاسو سوچ وکړئ قاري صاحب محترم به څومره خفه شوي وي چې دومره قربانیانې مې ورکړې دي او خو د الله رضا دپاره ورکړې خو بهرحال انسان بیا خفه کېږي چې زه د ختم نبوت دپاره څه کوم او دغه کسان رالګي او ما پسې څنګه اعتراضات کوي. نو دغه خلکو ته وایم چې دغه جهالت دغه صادرې د ځان نه لرې کوي، د حسد او د بغض دغه سمندر نه وځئ او د امن او اخوت او د مینې محبت درس په دغه دنیا کې ورکړئ او بیا د خپل مشرانو که دفاع نشي کولی بې ځایه د خپل مشرانو مخالفت هم مه کوئ او په خپل مشرانو باندې تنقیدونه هم مه کوئ او چې یو انسان مخې ته روان وي د هغې خپو وهلو کوشش هم مه کوئ. بهرحال د ختم نبوت دفاع د ټولو مسلمانانو په ذمه ده. د ختم نبوت دپاره هر یو انسان ځان قربانوي. که ختم نبوت دپاره د کافرانو مجلس ته تلل او هغې سره خبرې کول یا جهاد کول یا هغې سره مذاکرات کول دا اگر که په ډیر مشکلات ولې نه وي که د ختم نبوت دغه تقاضا وي هر یو مسلمان دې ته به تیار وي انشاءالله. الله دې موږ ټول د حسد او بغض نه وساتي. الله تعالی دې دغه ناپوهه کم عقله نادان کم ظرف خلکو ته هم الله تعالی هدایت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.